الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مسلمانانو ورونو، زه تاسو ته یو مسله ذکر کول غواړم او هغه مسله ډیره اهمه ده او ضروري مسله ده او معاشره کې بعض خلک د دې نه خبر نه دي، بعض خلک د دې نه په غفلت کې پراته دي. د هغې نه مخکې دا خبر تاسو کول غواړم چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په دې باندې ښه پوه شئ، تاسو د دې مسلې وضاحت چې کوم دی وشي او تاسو په هغې کې په شک کې پاتې نه شي. تر اخره پورې چې کوم دا ویډیو تاسو وګورئ. راځم هغه مسلې ته. مسله څه ده؟ مسله دا ده چې عام طور باندې معاشره کې زموږ بعضې ورونه هغوی دا باغونه او دا ونې چې کوم دی د خلکو نه د دې دا میوې اخلي. لکه مثال طور باندې سکال یو کس راشي چاته وایي چې سکال دا باغ ما لکه دا د مالټو باغ دی، دا د امرودانو دی، دا د مڼو دی یا د بل څیز باغ دی، ما دې سکال راکا چې څومره میوه په دې کو شو دا زما یې د دې دومره روپۍ واخلې، سکال یې پسې مال راکړي. مثال دا مال په 1 لاک راکړه، په 2 لاک راکړه یا په 3 لاکه، په هر 100 روپۍ چې خو یو په خبره باندې چې کوم د هغوی اتفاق راشي. خو دې باغ کې میوه شوي نه ده یا دې ونو چې کوم دی هغه ګوړونه نیولي دي خو میوه ښکاره شوي نه ده، میوه پکې نشته. نو په دغه وخت کې دا باغ اغستل او خرڅول دواړه ناجایز او حرام دي، ځکه چې میوه په هغې کې شتې نه، میوه راختلې نشته، میوه په نظر باندې راځي نه، نو دا باغ چې کوم دی تا واخیستو دا یو طرف ته بیعه د مجهول څیز ده، نامعلومه څیز بیعه ده، ځکه څیز خو معلوم نشته، په نظر نه ښکاري، او بیعه د مجهول څیز دا ناروا ده او دا چې کوم دی صحیح نه ده. نو محترمو د دې نه ځان خبرول پکار دی چې یو ونه ده او باغ دی په هغې کې میوې شوي نه دي، د هغې نه مخکې دا خرڅول چې کوم دی صحیح او درست نه دي. هله به صحیح کېږي چې د هغې میوې وشي او میوې چې کوم دی ښکاره شوي وي نو بیا به درست او صحیح وي. نو الله رب عزت دی موږ په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.